قرآن کریم اعلی کتاب دی، اوچت کتاب دی. دا مونږ تاسو چې ورته الهیر اږدو، تخته ورته ږدو، دا د ځمکې د عام ونې نه جوړه شي، ترکاڼې په لاسونو وټکئ، جوړه یې کړي، راوړي مسجد کې کېږدي. دا یو ادناسز دی، خو چې کله د دې لرګي نسبت د قرآن کریم سره راغی، چا تر اوسه وغورځوله چې څوک قرآن ښکلی دا تخته م ورسره ښکلی. ولې د دې اعلی سره نسبت رالو، د اعلی د برکته د ادنام اعلی وګرځېدو. دویم مثال، تاسو چې کم خلک حجونه عمرو ته تللی، هلته به تاسو ریاض الجنت کې مونځ کړی وي، صحیح ده؟ چې څوک تللی ریاض الجنت کې 2 رکعته نفل کوي. دا ریاض الجنت څه ته وایي؟ د جنت د ټوکړو نه یو ټوکړه ده، د جنت باغچه ده. دا د جنت نه راغلی ده؟ نه. یو عالم من درته دا ونه وایي چې ریاض الجنت د جنت نه راغلی ده. الکه ولې ورته د جنت ټوکړه وي؟ دا به ولې په جنت کې ږدي؟ دا به ځکه په جنت کې ږدي چې کله به قید جهان مبارک د خپل کور نه راووتو، نو په دې ټوکړه به یې ځمکه قدمونه کېښوده، محراب و منبر ته به راغی، بیا به کور ته لاړو، بیا به محراب منبر ته راغی. الله پاک د نبي علیه السلام د قدمونو د برکته دا ټوکړه د جنت د باغچو نه باغچه وګرځوله. دا جنت نه دراله، خو جنت ته بزي د څه د برکته؟ د جانان د قدمونو د برکته. دریم مثال بدر کوم، مقام ابراهیم. تاسو چې کم خلک حج او عمرې ته تللی، مقام ابراهیم خواته بیا 2 رکعته نفل کوي. دا 2 رکعته نفل کول دا ضروری دي. دا مقام ابراهیم څه شی دی؟ دا هغه کاڼی دی چې کله د کعبې تعمیر د لاس نه اوچت شو، ابراهیم علیه السلام د مکې معظمې دشتې نه بیابان نه یو کاڼی راواشتو، په دې ودرېدو، د کعبې تعمیر یې کولو. هلکه ولې ورته دومره حیثیت حاصل دی چې څوک حج عمرې له ځي 2 رکعته نفل به کوي؟ ولې ورته حاصل دی؟ دا خو عام کاڼی دی، جنت نه خو نه دی رالی. د مکې معظمې د دشت او بیابان بارانونو والی، طوفانونو والی، ولې ورته اهمیت حاصل دی؟ د ابراهیم علیه السلام قدمونو سره نسبت راغی. الله قرآن کې آیت رالیږي، واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. څوک چې ځي 2 رکعته نفل به خامخا کوي. تاسو لږ که فکر وکئ، نو د خپلو نیکانو پاکانو قدمونو سره چې کوم څیز نسبت راغی، د هغې ذکر یې مونږ ته قرآن کریم کې وکړو. صفا مروه څلورم مثال، تاسو صفا مروه کې منډې وهئ. ولې منډې وهئ؟ څه چل دی؟ منډې خو حاجري بیبي والې وې، اسماعیل علیه السلام تږې اوبه نه وې، زه ورته ولې منډې وو چې شنې باتۍ راشي منډه شروع کړو؟ ولې؟ دې دپاره چې دا د نیکې بندې منډې د الله خوښې شوې، قیامته پورې په ټولو مسلمانانو لازمه کا چې حج ته ځي، عمرې ته ځي، نو د حاجري بیبي سنت په ژوندي کې دا منډې به وهي.